واللام فيها للجنس والتاء للوحدة خیف دا پاسا دا پیخم لکلے دے آدھے والتاء او چیتا یہ بارت پر تکی ہوئی چکر چرا کتا قتل شوئے کندر قتل شوئے واللام فيها للجنس مسئلہ ذکر کولا چه پا دی کلمہ کی دری مباحث شارح کول دا معروض بحث اوکو اس رازی عارض تا او پا عارض کڑو بے لام دنو فرمئی واللام فیہا لام پا دی کلمہ کی لیر جنسی دا جنسیت دا پر دے او کدا پر اعتراض بینو ویلے شے اعتراض دا پیدا کی گی چے دا لام پا دے کی چے کم دے صدا پر دے دا اسمیت ہے کہ دا حرفی دے نو کہ اسمی ورطوائی نو مدخول کی اسم فاعل و اسم مفعول نہ دے حرفی ورطوائی نو زائد دے و کہ غیر زائد زائد مرتنشب دے لازمی گی نکارت دا مبتدا غیر زائد وائی صدور قسم دی بکی کہ استغراقی او جنسی وائی نرست ور پکی تا دا داغی سر ٹکراو او منافات دی عهدی وای نو معهود نشتا ذهنی وای چکم دینو لام په قوت د نکیری کی نو لام په صدا پاره ده شارح جواب دی واللام فی حال الجنس لام په د پاره د جنسیت ده معنا دا لام اسمی هم نه ده زائد هم نه ده غیر زائد ده غیر زائد کې بیا د پاره د جنسیت ده دو شقور په کې ده صحیح کې د جنسیت د پاره او دارنګې د عهدیت د پاره اوس دا اعتراض چې دا لام د پر د جنس شو اوس دا اعتراض چې تاسو سره ټکراو دا غینه جواب مخکې شارح کړي دریم ټکي په دې کې کلمه د تاوا شوبه دا پیدا کیږي دا تا د مختلفو معنیو د پر راځي تا د تانیث د پر هم وي تا چې کوم د پر د نقل د وصفیت نه اسمیت د پر هم وي دلته تا د صد پر ده د فرمای وتا او د وحدتی تا دا پارا دا وحدت دا مخی رازی لکبیلی شی نفحت واحدت نفحت دا تا پاک دا پارا دا وحدت دا واحدہ چکم دا غا صفت ذکر کی گی دا صفت تاکیدی دے ذکر چا وحدت دا دیتینا معلومی گی دا تا پاک دا پارا دا وحدت شکلا دوٹی کی تا معلوم کرل چلام دا پارا دا جنسیت دے او تاور پاک دا پارا دا وحدت دا نفخبر استا اعتراض جوڑ شو د دې دوانو په منځ کې ټکراو د صاحبتا خور او وبجمع کړي جنس کې تعمیم وی وحدت کې تخصیص وی نو الف لام تقاضا کوي چې په دې کلمه کې د تعمیم پیدا شي او تا تقاضا کوي چې په دې کې د تخصیص پیدا شي لام د پر د جنسیت شو په جنسیت کې سوي تعمیم وی او تا د پر د وحدت کا وحدت کې سوي تخصیص وی تعمیم او تخصیص کې ټکراو دي شارح جواب کې او فرمای دا چې اداتی د فار د وحدت تا ولا منافات بینهما د جنسیت او د وحدت مینس کې منافات نشتا حاصل د جواب داله صحیح ده چې داتا د فار د وحدت تا او تا شوبه پیدا کړ چې مینس کې ټکراو دي او موږ وایو دا وحدت په څلور قسمه ده کله وحدت جنسی وی کله وحدت نوعی وی کله وحدت صنفی وی او کله وحدت شخصی وی وحدت په څلور قسمه ده وحدت جنسی وی اویل شي چې کوم ده الحيوان واحد الجنس واحد دا تمام حیوانات دي کنه دا یو ده ولی پر حیوانیت یو چیز ده دا وحدت پر حیوانیت کې ده خدا وحدت جنسی ده او کله وحدت نوعی وی چې دا ټول نوع یو حسابي الانسان واحد نو سبانا نوع د انسان چې راوغستې شي دا صرف یک یو چیز دی تمام انسانانو دا یو چیز دی او په دې کې چې کوم د وته ویل شي دا یو مفهوم دی مفهوم په خپل افرادو کې برابر وي او دا نه چې ګینه بعضو کې مفهوم زیات وي او په بعضو کې کم وي د دینه منطقيان حضرات تعبیر کوي ولا تشکیک فی الماهیات سلم کې دا عبارت ماهیاتو کې تشکیک نه
نو تمام انسانان څه شي دا چې کوم دی یو وی نو دا وحدت نوعی دی. وحدت صنفی چې د عارض د وجه نه یو شی وي، وحدت صنفی د عارض د وجه نه یو شی وي. الپاکستانی واحد، تمام پاکستانیان یو دي، یو ملک باشندگان دي. الرومی واحد، الافغانی واحد، دا صرف د ادمانه چې یو عارض د وجه نه یو شی وي چې د ملک باشندگان دي. او کله چې کوم د وحدت شخصي وي چې د ممتاز وي چې کوم دی په تشخصات سره، تشخصات لکه زید واحد، زید یو کس دی. کله چې تا اقسام ذکر د پاره د وحدت نو منو چې دا جنس دا منافی دی خو د وحدت شخصي سره، د وحدت جنسیه او د وحدت نوعی سره په منافی نه دی. ځکه چې په جنس کې تعمیم وي او په جنس وحدت جنسی کې تعمیم شته، په لام جنسی کې تعمیم دی او وحدت نوعی کې هم تعمیم دی. نوع د فرسون افراد وي، منافات به نشته ولا منافات نشته، منافات بینهما ولل جواز اتصاف. دلیل ذکر کې په دې باندې جایز د اتصاف الجنس بالوحدت، چې جنس دا متصف شي په وحدت باندې. اول واحد بالجنسیت، واحد د پر صفت ذکر کې په جنسیت باندې. لجواز اتصاف الجنس، جنس د پر چې کوم دی صفت واحد کا، لکه دې مثال ذکر کې هاذا الجنس واحد، هاذا الجنس واحد. نو هاذا الجنس اسم اشاره او مشار له چراوالي دا مبتدا ده، واحد له خبر ده. بستا په ذهن کې ورکوټ شانه شوبه پیدا شي چې ماته شارع سوی د جواز اتصاف الجنس، د جنس د پر صفت ذکر کولې شی بل وحدت. دا واحد رس ذکر کړه لکه صفت، او مثال کې څه ذکر کو خبر، مثال کې څه ذکر کو خبر ذکر کو. نو دا مثال د خپل دغه سره برابر شو مثال سره. دا خو وی چې اتصاف د جنس کې دی شي په وحدت باندې، د جنس د لپاره واحد صفت ذکر کوي شي. او مثال کې څه وایي هاذا الجنس واحد، او که په دې نه پويږي نو د څه وایي هاذا اسم اشاره ده، الجنس ولا مشار الیه ده، دا اسم اشاره مشار له چې جمع کې دا مبتدا ده، واحد ولا خبر ده. نو مثال کې خو خبر بیان کړ، نو تاسو په نحوه کې خبره کړې ده چې اخبار او اوصاف دا دوانه یو شی دي، خو قبل العلم بها د اخبار وي، بعد العلم بها باوصاف وي. یو سیس چې کوم ده تا پته نه ونه اوسې خبر درکو، نو قبل العلم چې یو سیس بیانې ناغه ته ویلې شي خبر، لکه چې مخکې ته نه خبر اوس خبر شنو ته خبر وي. او چې ته یو سیس پوېږي او بیا تعالی خبر درکړې شي بیا غته اوصاف وي. ته کوم مخکې خبر اوس ته صرف صفات ولا بیانې بلکې راځي خبره. نو دا خبر حقیقت کې دا وصف دی، نو ځکه وته ویل شي چې بعد العلم به دا وصف شي. ادا خو هغه چې د جنس د لپاره صفت ذکر کو واحدون، د واحد د لپاره صفت ذکر کې جنس وذالک الواحد جنسون، دا واحد چې کنه جنس دی. شوبه دا پیدا کیږي یقال سرتا استشهاد ذکر کو، استشهاد په یو باندې کافی وو چې دا یو مثال دی بیان کړي وی هاذا الجنس واحد، بس دې سره پته ولګي چې دا ول صفت رااله، نو پته لګي چې مباینت نشته. نو چې مباینت نشته دی دا واحد او د جنسیت منځ کې مباینت نشته، نو بیا دې دوی مثال دې سره ضرورت نشته چې وذالک الواحد جنسون. جواب ته ندا دی چې شارح چې کوم د کمال وضاحت د پر دوه طرفه مثال ذکر کو. آداب وخت تاسو ته ځای په ځای راځي. شارح مولا کې کله کله داسې قصې چې خبر ورکوټي خدای په کې لګرا تفصیلی کې لغت هم کی، کله خبره مختصر اسانه یو خو په اشاره او مختصر عبارت کار کیږي. په شارح مولا ځینې زینو کې بیا چې کوم ده پټه پټه خبره راسپړي او اسانه خبره غم ده ته بیانې نو خو قصه وګده کی. نو شاید تم پته و چې داسې زمانہ به روس راځي چې به طالبات نه پوهیږي کنه. نو ځکه دا دوه مثالونه ذکر کړو چې کدا یو مخکې کې او کدا بل مخکې کې د لپاره د کمال وضاحت نبی فرمایل وذالک الجنس، دا جنس چې کوم څنګه له واحدونه
دا خو مثال د فرد نوعیت د جنسیت چې جنس د واحد سره ټکراو نه لري تا ته خبره کوله کدا وحدت نوعی بیا په کې ټکراو ولې نشته نو نوعی سره هم چسپانه ولې شي لاتصاف النوع بالوحده د جنس په ځای څه ولګوا نوع لاتصاف النوع بالوحده او الواحد بالنوعيه ودي كتو عبارة فهو اسمك استشهاد يقال هذا النوع واحد هذا النوع واحد سوي ليش الإنسان واحد مخكي الحيوان واحد أسوأ الإنسان واحد وذلك الواحد جنس وذلك الواحد نوع الواحد إنسان مكي واحد لهذا دائم احتمال دفار دا لا بجنسي ويمكن حملها بيت احتمال ذكر كيف فرمي ممكن ده حمل شد علام على العهد الخارجي فعهد خارجي بعد حمل ما عهود ته اشاره وکړي چې کوم ته عهد خارجي ویل شي شوبه دا پیدا کیږي چې معهود خارجي د تشتین الف لام عهدي به السي کېدل چې مخکې خدای تذکرہ راشي معهود راشي اشاره او وکړي چې د معهود نشته شارح جواب به اراده الکلمې سره خلاصه د جواب دا چې دا معهودیت عام ده کله ذکرن وی کله علمن وی معهودیت عام ده کله ذکرن وی کله علمن وی معهودیت کله ذکرن وی چې مخکې ذکر راشي نو دا معهود ته رستو چې کوم ته اشاره کوي او کله ذکر نه راغلی خدا معهودیت علمن وی معنا دا چې دا سیس د خلکو په دې ذهن کې پروت دی غونډو ته پته ده چې دا سیس دی نو چې ال کله دوی په ذهن کې دا پروت دی دا غوي علم کې شتي دا معهودیت علمي دی نو دلته موږ د کلمې نه مراد معهود څه شی دوی معهود کلمت نه اخلو خدا معهودیت اگر چې مخکې د کلمې ذکر نه دی راغلی نو معهودیت ذکری نشته او معهودیت علمي شتي وجدا د چې استاد نحوي شاګرد نحوي بحث په نحوه کې او دی ورته وایي چې الکلماتو د مراد د کلمې نه به کومه کلمه مرادي کلمه نحوی مراد ده کنه کلمه منطقي هو مراد نه ده کلمه شرعي هو مراد نه ده ځکه چې دلته بحث په نحوه کې ده استاد شاګرد نحویان دي نو د خپل اصطلاح برابر به خبره کینه مراد ده کلمه نه کلمه معهود مراد ده چې هغه نحوی کلمه ده او دا معهودیت کم ده معهودیت علمی ده ځکه بحث په دې علم کې شروع دی نو فرمای دا چې معهود به اراده الکلمه المذکوره فاراده ده هغه کلمې چې کوم مذکور ده علی السنه النحات فجب د نحویان باندې دو خبر استامه کې تفاتش ولې یو خبره دا ده چې دا لام د په دوه قسمه پکې ذکر کو یو جنسی او بل استغدا عهدی دی او د عهدی نه تعبیر کو یمکنو سره یو خبره دویمه خبره دا ده چې دا نور پکې ولې نسی کی نو هر چړو باندې خبر ده د تعبیر کې دا لام عهدی نه په یمکنو سره او لام جنسی ډایرکټ ذکر کوي وجه ولا دا چې لام جنسی عمدوالي ته اشاره کوي ځکه په دې کې اشاره ماهیت ته او دا مقام د تعریف دا او تعریف چې کیږي دا د ماهیاتو کیږي او په ماهیت باندې کیږي الکلمه دا معرف ده لفظونه تعریف ده تعریف د چا کیږي د ماهیت کیږي او په ماهیاتو باندې کیږي او دا له حاصلې کې چې لام پکې د فرد جنس شي ماهیت ته اشاره شي په خلاف د لام عهدنا عهد کې خو معهود افراد ته اشاره نو معهودیت ته اشاره افراد ته اشاره هر کله چې افراد ته اشاره شول دا مقدر تعریف ده لازمي کې به تعریف د افراد ولګي په خبر نو ځکه دا سیس کمزور دی چې تعریف د افراد لازم شونه بیا ولی صحیح وای د به دې ته اشاره کوي چې دا افراد ته به اشاره شي خو په دې کې ماهیت ملحوظ دی نو چې هر کله ماهیت ور سره ملحوظ نو نفس امکان پیدا شو د لام عهدی چې صحیح کې دی شي خو غوړه نه دی ځکه چې دغه ماهیت کې افراد ملحوظ وي او تعریف کې افراد د عمل نشي او ستره شي ملحوظ کېدای نو ځکه دا ذکر کوم يمكن اوسه او دویم ټکه دا نور اقسام د لام نسی کی
وجدا د هر چې لام اسمی د نفکار خبر ده چې مدخول اسم فاعل اسم مفعول نه ده او هر چې لام حرفی زائد ده دا هم نشي ویلې وجدا چې زائد ده کې نسب لازمي نکارت ده مبتدا په دې موقع خدا الکلمتو مبتدا ده او الف لام استغراقیم پکې نشي ویلې وجدا استغراق کی اشاره وی افراد ہوتا لازمی کې به تعریف د افراد او قانون دی چې تعریف د افراد نه تعریف په افراد هم نه بلکې تعریف د چي د ماهیت یو په ماهیات باندې لام استغراقین پکې نشي ویلې لام عهد ذهنی نشي ویلې ځکه دلته افراد ته اشاره ویم ته کې دی چې لام عهدی کې دا په قوت د نکری کې لازمی کې نکارت د مبتدا نو دا نور نسی کې د صرف دا دوه احتمال چې لام جنسی شي او د علامه عهدی شي دا تر دې پورې ستا بحث د الکلماتو چې کم معرف وا کم چې مبتدا وا اوس د شروع کې په معرف کې فرمای لفظ اللفظ فی اللغه العربیه دا لفظ معنا لغوي ذکر کې او فرمای په لغت کې عربی ته وایي لفظ لغوي معنا ذکر کې بیا معنا اصطلاحی ذکر کئی بیا شارح تعمیمات ذکر کئی په دې کې لغوی معنا ذکر کئی اصطلاحی معنا ذکر کئی بیا تعمیمات ذکر کئی په دې کې لہذا لفظ په لغت کې په دریو معنی سره راځي مطلق رمی وشتل رمی من الفم دخل نشتل او لفظ ما يتلفظو حکم چې تلفظ کې دي دا درې معنی دی لغت کې لفظ څه ویل شي رمی وشتل اوس د سیزراواله چې کوم د غزار دې ته ویل شي رمی او دویم رمی من الفم دخلین وشتل نصرف کوي کنه دا نسواریان خماهری کنه کې دې شي تاسو سره زمونږ یو ملګری او نه پته کې ډیر زیات ماهر هغه بچ کم دی مثال او روشنده په دریو معنی سره راځي رمی سره راځي او دیم رمی من الفم نو خبره می نسوار په وشتو کې تکولا او درې معنی چې کم دی الله پس ته ویل شي ما تعالی بس دا خو معنی لغوی و شارح معنی لغوی ته اشاره کوي په لغت الرمیو حاصل دار چې دلته مراد لومبنه معنا د مطلق وشتل لفظ په لغت کې معنا وشتل خو یو معنا لومبه چې مطلق وشتل باندې اخر پدې وشتل باندې استشهاد ذکر کوي چې په معنا د وشتو سر راځي نو ویل شي او یو قال داسې ویل شي اکل تو تمرته ما او کول کجوره ولفظت النواتا او اډو کې مته وګرځاو اکل تو تمرته کجوره مې وکړه ولفظت النواتا اډو کې مته وګرځاو پته لګي چې معنا د غرضول سره شوباب استشهاد دا پیدا کیږي چې تا استشهاد د دې لپاره ذکر کوو چې دلته په معنا د مطلق وشتو سره او استشهاد کې تاسو ذکر کړئ چې کجوره مې وکړه اډو کې مې ته وګرځاو دا خو مثال د هغه دی چې د خلینه غرزول وي کجوره خله کې واجه نور ته وګوري چې کوم دی بیا اډو کې وګرځي دا خو مطلق رمي نه ده بلکې رمي من الفم ده شارح جواب کینا دلته مراد نه مطلق وشتل ای رمیتها دا تفسیر دی ده چې دلته مراد ور رمي من الفم نه ده مراد څه مراد دی مطلق وشتل مراد دی ای رمیتها و می وشتو اوس کو استاد ته شوبه دا پیدا کیږي چې رمیتها دا معنا دي شي کنه چې د خلینه می وشتو نو دا معنا چې مطلق وشتل ولی او معنا سره کوي نه موږ په دې باندې قرینه حالات د دې حضراتو دي کم چې حضرات د کجور د خوراک ولري حالات دا وي سینو کجور مخکې کولو کی اډو کې ته وګورځي بیا چې کم ده د خوراک سیستم نه وخوري نه پته لګي دا غرزول د خلینه نه دي غرزول د کم ځای نه دي سلاس نه دي نبیا سو داسې وکي کجور کولو کی او کجور اخري اډو کې داسې وګورځي کم چې دغه شانته غریبي د دې دغه شانته کنه غریبي کمالدار ده ها چې مخامخ کوم کسر نه چې ګور تجاري سره غپ لګوم متنجي خو نه کا او کنه چانه طلاقین جوړو د چانه بس جوړو
ها او چې نه د وخت مالدار شان دي لکه دا خون په شان ده ناغه به داسې کوي چې دا کجوره کولو کې اډو کې تل لري کې په دې مینس کوله کوچ بن کې د بیا یې هر کې راځي خبر ان شاء الله مخ کې راځي البته بداره چې کوم ده زبدن ته کې بل ته کې مخ کې راځي ها نو به هر کې چې دا کوچ پکې بندي او د سي خوراکي نو معلومیږي دا چې دوی مخ کې کجوره کولاوي نه اډو کې د لاس نه غورځي د خولي نه غورځي دا صاحب چې کوم عمل ولګي هغه په دې باندې قرینه ده بیا وړاندې مسله چې کوم د حدیثو کې دا راغلي چې را دا کجوره کته شي خوري خوري به اکنه نه به ګوري داسې بیا خوري دوه قسمه حدیث دي دام شته چې دینه من راغلي چې تاسو کجوره مګوره بس خورا او دا راغلي چې وګوره او د کریم علی السلام کتل عام ده د بیا مېز کې تطبیق دا کولې شي یو نوې کجوره چې اوس راورسه ده نوې دا کتل ته ضرورت نشته بس خورا کنه ٹھیک ده یو ځړه کجوره نبی او ګورا اسنه وخت تیر شوی د چې کوم د خراب شي وي وای شي په خبر دا خو جدا د حدیث او د فقه مسله خو زمون خبره پدې کې د چې په لاس کولاوی اډو کې ته ورزول شي د تفسیر کې اعلان دوها ثم نقل في عرف النهات ونه رسي کنه دا بس علي اولام فی حال الجنس من چې کله بیان